د کوزدیر تازهګرام ډیویژن ایجوکیشن سکول سیستم د خپل سالانه کورني امتحان د نتیجو اعلان کړی دی. په امتحان کې پوزیشن اخیستونکو هلکانو ته شیلډونو ورکولو سلسله کې ډیویژن ایجوکیشن سکول سیستم تازهګرام قلعه څانګه کې د یوې دستورې تابع شوې وه چې پکې د مشر میلمه ګورنمنټ ډیګري کالج ریټایرډ پرنسپل شاعر ادیب پروفیسر رایشه تعلیم سره وابسته نورو مشرانو ماشومانو پلارانو سکول استادانو او ماشومانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. دستوره کې د سکول ماشومانو محمد عمر، زهیر خان، زین احمد یونس، زیشان، توپیل احمد، سهیل خان او نورو تلاوت، حمدنات، نظمونو، تقریرونو او کمپیرینګ وړاندې کولو د ناستو خلکو نه دا دعا اخیست. دستورې ته د وینا په وخت د ویژن ایجوکیشن سیستم تازهګرام ډایرکټر محمد اکرام او قلعه څانګې پرنسپل صابر جان دستورې ته په راتګ د میلمنو شکریا ادا کولو سره سکول په تعلیمي معیار رڼا واچوله او ویل چې په دې سکول کې د نصابي سره هم نصابي سرګرمو د ماشومانو ذهني او جسمانی تربیت زور ورکړی کیږي. دوی په مور و پلار زور ورکو چې په کور کې د ماشومانو په خصمانه او تربیت کې خپل کردار ادا کړي. ډېر زیاته مننه او خوش آمدید چې دلته راغله د وړو حوصله افزایي وکړه او ټولو ماشومان ته چې کم پوزیشن هولډر دي د هغوی لپاره مبارکباد او د باقي ماشومان لپاره هم مبارکباد. پکار ده چې دوی هم لکه نور هم کوشش وکړي انشاءالله او راځو د مخه په شان لکه آینده لپاره پوزیشن اخیستو کوشش وکړي انشاءالله. مونږ کوشش کوو چې مونږ هر سټوډنټ د هر کلاس چې دی هغه انډیویجوال کیر وکړو او هغه د مونږ داسې هومورک ورکړو چې هغه په کور کې کور کړي او مونږ له د هغې ریزلټ راکړي. نه چې مونږ صرف کریکولم چې کوم زموږ سلیبس ته ولې صرف هغه دغه کوو دې سره مونږ د نور چې کوم اکټیویټیز دي هغه هم خپل سټوډنټس ته پرووایډ کوو. تاسو ګورئ ټایم په ټایم باندې په سوشل میډیا باندې ټورنمنټس ارینج کوو او دې سره نور چې کوم پروګرامونه دي بزمي ادب دي دغه ټول مونږ ارینج کوو دې لپاره چې مونږ د خپل سټوډنټان چې دي هغه مونږ په هر فیلډ کې هغه مخکې بوځو او دا زموږ ایفرټس دي دا زموږ کوشش دی او سبق یوازې دا نه چې بس په کلاس روم کې دننه سبق وي. سبق چې کله ماشوم زموږ سره په سکول کې څومره ټایم تېروي نو په سکول کې ټول ټایم موږ وایو چې دا د ایجوکیشن سره تېر شي او دا چې کوم منټل ډیولپمنټ دی د چې کوم باډي ډیولپمنټ دی د چې کوم کریټیکل تھینکینګ دی چې هغه ډیولپ شي. دستورې ته د وینا په وخت مشر میلمه پروفیسر ریټایرډ رهایشه تاج سکول پرنسپل صابر خان او نورو پوزیشن اخیستونکو ماشومانو ته مبارکۍ ورکولو سره تعلیم په اهمیت رڼا واچوله او ویل چې تعلیم په پرمختګ کې د نجي تعلیمي ادارو د اهمیت او کردار نه انکار نشي کېدی. خو د دې ادارو مالکانو له پکار دي چې د خپلو ادارو نه د کاروباري مرکزونو جوړولو په ځای سبق ویونکو او سبق ښودونکو د حقوقو خیال وساتلی شي. دوی ویل چې د نجي تعلیمي ادارو د مالکانو ذمهداري جوړیږي چې څه په بینر او پوسټر ښایي په خپلو ادارو کې عملا د دغه څیزونو موجودګۍ سره معاشرې د ښه وګړي جوړولو دپاره د طالب علمانو په اخلاق کردار سازۍ کې خپل کردار ادا کړي. نو جناب اکرام صاحب د خپل ټیچر او سټوډنټ دواړو باندې خرچه وکړه. په سټوډنټ باندې څه خرچه ده په بینر کې نه دته په حقیقت کې دلته چې کوم دی نو کمپیوټر لیب ولګوه دته ډیجیټل لایبرري جوړه کړه یو ځل په لکونه خرچ کې خدا به درله کروڑونه ګټي ځکه چې یو سټوډنټ په دې د ارډونو یې د کروڑونو معامله نو په سټوډنټانو خرچه وکړه په ساینټیفیک انداز کې او په ټیچرانو باندې خرچه وکړه او فاینانشل طریقه کې سپورټ کړه. نو دې به تاسو لا ډېر ښه پراډکټ بدله در راوباسي ډېر بهترین پراډکټ بدله راوباسي او ستاسو یو سټوډنټ به چې کوم دی نو ستا یو چینل د ټي وي دا به ستا اشتهاري دا چې چېرته ځي دا به ورته وایي چې دا د ویژن سکول دی دا د اکرام د سکول دی. دستوره کې مشرانو میلمنو پروفیسر ریټایرډ رایشه، اقرا سکول پرنسپل محمد ادریس خان، تاج سکول پرنسپل صابر خان، ویژن سکول تازهګرام سکول ډایرکټر محمد اکرام، سکول پرنسپل صابر جان او نورو د ویژن ایجوکیشن سکول سیستم تازهګرام قلعه څانګې شپږم جماعت نه تر نهم لسم جماعت پورې په خپل کلاس کې اول دویم او دریم پوزیشن اخیستونکو او نورو شعبو کې ښه کارکردګۍ هلکانو ته شیلډونه او سکول امتحان اخیستونکي استاد معاذ خان او احسان خان ته د کال 2024 ښه استاد شیلډ هم ورکړی شو. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.